یو ملګري تپوس کړی دی چې د جادو نه د بچاو طریقه څه ده؟ د جادو نه د بچ کېدلو یو وظیفه راته وښایي. نو د جادو نه د بچ کېدلو دپاره قرآن یو وظیفه مونږ ته ښودلې ده. هغه د قرآن اخري 2 سورتونه دي، سورې فلق او سورې ناس. دا 2 سورتونه الله رب العزت نازل کړي دي لپاره دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې کله جادو وشو نو الله رب العزت د فرشتو په ذریعه نبی علیه الصلاۃ والسلام خبر کو چې تا باندې جادو شوی دی. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د جادو کیفیت دا و چې هغه نه بس څیزونه هېرېدل، لکه یو کار به نبی علیه الصلاۃ والسلام نو کړی او نبی علیه الصلاۃ والسلام به ویل چې ما کړی دی، یا به هغوی یو کار نو کړی او هغوی به چې ما دا نه دی کړی. نو جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام په ذریعه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وښودلی شو چې په پلانکي کوهي کې په یختو کې دننه ستنو په ذریعه باندې هغه جادو کړی شوی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ولېږل او یوه غوټه به په هغوی کولا وهله او د سورې فلق یو آیت او بیا د سورې ناس یو آیت به هغوی ویلو او د هغې په ذریعه د نبي علیه الصلاۃ والسلام هغه جادو چې کوم هغه لرې کړی شو. نو د قرآني وظیفه دا شوه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله هم دا معمولو چې کله به نبی علیه الصلاۃ والسلام د شپې بسترې ته رالی او نبی علیه الصلاۃ والسلام به وده کېدو نو بسترې کې د وده کېدو نه مخکې به نبی علیه الصلاۃ والسلام د آخري 2 سورتونه وویله او داسې به لاس باندې چوپ کړه او په ټول بدن باندې به راخ کړلو څومره چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام څومره به چې لاس رسېده د انسان بدن ته. دغه شان احادیثو په ذریعه چې نبي علیه الصلاۃ والسلام څومره احادیث ښودلي دي، دعاګانې دي، لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق او دغه شان رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. نو که څوک په خپله دا ویلی شي نو ښه خبره ده، که څوک یې نه شي ویلی نو بل څوک دی وله اوبه یا دم کړي یا څه خوږ څیز وله دم کړي او د هغې په ذریعه دی دا په هغې باندې وس کولی شي. نو انشاءالله د دې په ذریعه به الله رب العزت د هغه لپاره شفا په دې کې وغورځوي.